نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الکذب ينقص رزق، درواغ رزق موي. په بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای په ورځ د قیامت الله جل جلاله درو نفرو سره نه خبرې کوي او نه د رحمت په نظر ورته ګوري او نه له دغه درو نفرو څخه عذاب ورته کوي. اول هغه کس ته چې هغه تجارت یا سودا یا کاروبار په درواغو قسمونه خوري، او دوم هغه کس ته چې چا سره په خیرات یو شی ورکی یا چا سره نیکی وکي یا یو شی ورکی او بیا پر هغه باندې احسان کوي، او دریم هغه کس ته چې هغه پردوک تر دې بجلکو لاندې زړولی وي. او په بل حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمای وای کله چې یو څوک درواغ وایي نو ملائکې یو میل لرې زندریږي د دې کس څخه چې درواغ وایي. ولې چې کله دی درواغ وایي وای د خولې څخه یو داسې بدبو راځي چې دا ملائکې یو میل لرې آزاد هلته ودرېږي. نو یې زما عزتمندو ورونو، نن سبا خو خلک په هر شي کې درواغ وایي، نن سبا خو د درواغو قسمونه خوري، په کاروبار کې، په تجارت کې، په هر شي کې د درواغو قسمونه خوري او درواغ وایي. درواغ خو داسې عام کړي دي چې خلک یې نعوذ بالله ګناه نه بولي، حالانکه دا درواغ چې دا تر ټولو سخته ګناه ده او ډېره غټه ګناه ده.